بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر شپگم دیت کریمہ کی اللہ تعالی سلورم قانون ذکر کئی دپار د دفع د فحشا او د بے حیائی د ختمولو دپارا دیتا قانون د لعان ویلی شي حد لعان مخی ایتونو کې حد قذف ذکر کو حد قذف داو چې یو انسان هغه په بل باندې بدنامه د زناو لګی او سلور گواهان ورسره نئی ناغه ته به اتیا دوری اتیا کوړې به ول ورکولی شي چې تا سره گواهان نشته او ته چې نو په بل باندې بدنامه لګې اوس یو عام سړی هغه که څوک په بدکارۍ باندې وویني او هغه سره درې گواهان ملګري نور نه وي نو هغه به چپ پاتې شي ځکه وایي که گواهان را سره شته دی نه نو که ګوی کومه نو ما باندې به حد قذف جاری کیږي اتیا کوړې به مې وایي نو زه به چپ پاتې شم خو که چېرته یو خاوند خپله ښځه هغه داسې حالت کې وویني چې هغه د لیدو نه نو ده سره خو ګواهان نشته نو که دی چپ پاتې کیږي نو ده ته دا ژوند تیرول دا انتهایی مشکل دی بیا او که چرته دی خبره کوي نو گواهان ورسره شته نه نو په ده باندې او بیا حد قذف جاری کیږي د دې د وجې نه الله تعالی د دې ښځې او د خاوند دپاره یو جدا قانون راولېږه او هغه قانون ته قانون د لعان ویلی شي کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مخکنی آیتونه بیان کړل نو سعد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی دا آیتونه الله هم داسې رالیږلي دي چې یاره چا په چا باندې تهمت د زنا ولګوو درې ګواهان ورسره نور نشته یو دی دی او درې ورسره نور شي نو دی به اتیا کوړې والی شي نبی علیہ السلام داسې انصارو ته وکتل وی دا مشر څه وایي دا خو صحیح مسلمان دی د قرآن باره کې دی داسې خبره کوي هغې ورته د الله رسوله د ده هغه غیرت چې دی نو هغې د وجې نه دی دا خبرې کوي چې دی وایي چې یاره یو سړی خپله ښځه وویني نو هغه بیا په دریو ګواهانو پسې ګرځي نو چې درې ګواهان راولي هغې پسې لاړ شي هغه راولي خو سړی به ترېنه تښتېدلي او که نه راولي او راځي قاضي ته خبره کوي نو په ده باندې حد قذف جاری کیږي نبی علیہ السلام غږ ونه کړ لږ وخت پس چې نو هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنہ راغی هغه ویل چې زه تللی وم پټي ته او چې واپس رالم نو چې مو کتل نو ښځې سره مې پردی سړی و اوس زه څه چلو کم نو بعضې روایاتو کې خو راځي چې نبی علیہ السلام ورته چې درې ګواهان نور راوله هلې به چې دی نو خبره کیږي هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنہ ما ته خو پته نشته او نور گواهان را سره شته خو دومره یم چې الله تعالی به زما په باره کې څه خبره رالیږي نو قانون به رالیږي ځکه زه په دې خپله خبره کې رښتون یم دروغجن نه یم لږ وخت پس وحی راله دا آیتونه رالل هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام راوغوسته او ورته وی مبارک شته ستا په باره کې آیتونه رالل په آیتونو کې څه و آیتونو کې دا و چې چا خپله ښځه هغه داسې ولیدله نو دی چې قاضي ته راشي او خبره وکړي نو ښځه به راوغوستي چې هغې ته به وایي چې دی داسې وایي ته دا منې که هغه وایي چې او همدقه شانتې ده اقرار یې وکړو خو په هغې به حد جاري شي او که هغه انکار کوي چې نه خاوند مې دروغ وایي نو خاوند ته به ورله ووایي چې ته 5 قسمونه وکړه نو هغې طریقه ذکر کوي چې هغه قسمونه وکړي
نو بیا به ښځې ته ووایي چې اوس ته 5 قسمونه وکړه په دې طریقه چې څنګه اوس دلته ذکر کیږي چې دواړه قسمونه وکړي نو په دغه صورت کې او بیا دا ښځه خاوند یو بل نه جدا شي دا خاوند به دې ښځې له طلاق ورکړي ځکه دې په منځ کې تعلق کې لږ غونتې نقصان راغی اوس د دې ژوند خوند نه کوي که خاوند ورله طلاق نه ورکوي قاضي به چې نو دې ته طلاقنامه جاري کړي او دا به د خاوند نه جدا شي بیا عمره پورې چې دا دغه زوړ خاوند سره بیا نکاح نشي کولی تعلق خراب شو او چې تعلق خراب شو دا بیا جوړیږي نه بس یو بل نه چې نه هغه جدا کړه هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ چې دا 4 قسمونه وکړل نو په 5م ځل چې قسم کو نبی علیہ السلام ورته لک صبر وکړه ستا خبره سر ته رسیدونکې ده او سوچ وکړه کله غونته دې هم شکی کنه دا 5م قسم مکوا دین رستو شه هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ وی زه بالکل رښتونه ما او دا قسم کوم او ما ته پته چې مال او په دې باندې الله سزا نه راکړي کله چې د ښځې نمبر راغی او هغې 4 قسمونه وکړل نبی علیه السلام ورته وی لږ صبر وکړه 5م مه کوه که دا 5م دی که خبره ختمیږي سوچ وکړه که چېرته دا کار دې په رښتیا باندې کړي نو اقرار وکړه د دنیا د حد به در باندې جاري شي د آخرت د عذاب نه به بچ شي د آخرت عذاب د دې نه زیات سخت دی هغه لږه غونتې رسته شوه خو بیا یې سوچ وکړو او ویلې وي زه خپل قوم هغه چې نو سر ټیټي کوم نه او راوړاندې شو قسم یې وکړو چې قسم یې وکړو نبي علیه السلام دواړه جدا کړل وایي زه د یو خپله لاره او د دې بل بله لاره په دې کې دا ده چې د خاوند نه اول قسمونه اخلي او دې قسمونه نه کوي نو دی به جیل ته واچولی شي چې یا به قسمونه کوي او یا به اقرار کوي چې ما دروغ ویلی دي که دروغ اقرار یې وکړو نو بیا په باندې حد قذف جاري شي او کنه چې د دروغ اقرار یې ونه کړو نو دغه 5 قسمونه به کوي چې دیو کې او ښځې ته خبره راشي نو ښځه او 5 قسمونه کوي که نه کوي جیل ته به اچولی شي تر هغې پورې بقیري تر څو پورې چې دا 5 قسمونه کړي ني او چې کله 5 قسمونه وکړي بیا به جدا شي او که د دې نه انکار وکړو نو اقرار به په دې باندې کوي چې ما زنا کړې ده ما بدکاري کړې ده که دغه اقرار یې وکړو بیا په باندې حد د زنا جاري کېږي دې ته چې دی نو لعان ویلی شي والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء هغه کسان چې بدنام ولګوي په خپلو بیبیانو باندې او د دې دپاره ګواهان نه الا انفسهم مگر دوی په خپله فشهادة احدهم 4 شهادات بالله گواهی د یو د دې 4 گواهی دي په الله باندې انه لمن الصادقین چې دی رښتونی دی 4 قسمونه به دا وکړي چې یاره زه په دې خپله خبره کې رښتونی یم سړی او 5م ځل به دا ووایي ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین په ما دې د الله تعالی لعنتي که زه دروغجن یم 5م ځل به داسې وایي بیا به ښځې نه چې دی نو دا حد د زنا هغه څه دفعه کوي نو دا به 5 قسمونه کوي 4 قسمونه به داسې وکړي چې زه قسم کوم په دې باندې چې زما دا خاوند دروغجن دی او په 5م ځل باندې به ووایي چې په ما باندې د الله تعالی غضب وي که زما دا خاوند رښتونی وي بس چې په دې طریقې سره دې قسمونه وکړي دا دواړه به د یو بل نه جدا شي دې ته لعان ویلی شي